الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة المعقولات وزين عقولنا بإفادة إدراك الكليات والكليات وميز نوعنا عن سائر الأنواع بالذاتيات والعديات. اصل کې خبره ده چې دا کتاب چې دی شرح ده او د دې شرح نوم دی بدیع المیزان. بدیع المیزان څه معنی؟ بدیع ناشنا ته وایي او میزان وایي تلې ته. نو دا ناشنا تله ده چې دا په علم منطق کې دی او علم منطق میزان العلوم دی د علوم تله ده سپک او دروند پې معلومیږي. په تله باندې څه کوي خلک؟ امتیاز د ثقیل او د خفیف کوي. دا ټول سپک او دا دروند مقدار معلوموي اندازه معلوموي. دته بدیع المیزان نومې خیره ناشنا تله ده. په دې کې امتیاز د فکر صحیحه د فاسد دی او نظر صحیحه امتیاز د نظر فاسده ده. دا په دې بدیع المیزان سره کېږي. خو دلته اوس بدیع المیزان ولې وایي؟ ناشنا میزان. دا شرحه د میزان المنطق ده. میزان المنطق دا میزان المنطق یو متن دی په بطون د منطق کې او یو کتاب دی دا غنم دی مجموع المنطق. په دې مجموع المنطق کې چې څومره د منطق د متأخرینو منطق چې څومره دی د هغې متون دي پکې. متن وړوکی کتاب ته لنډ کتاب ته وایي. د منطق هغه متون په مجموع المنطق کې جمع کړي دي او دا بعضې متون په ژبه په لسان عربي سره دي او بعضې په لسان فارسي سره دي. په مجموع المنطق کې څه متون په فارسي سره دي. ابتداء علم منطق چې دی د دغې نه کېږي. دا یو کتاب نوم دی صغرا په فارسي دی په دې مجموع المنطق. د بل نوم دی وسطا، د بل نوم دی کبرا. دا درې متنونه په فارسي کې دي او په دې کتاب کې جمع کړي دي. صغرا، وسطا، کبرا. او څه بیا په عربۍ کې دي بعضې متون. په عربۍ کې چې بیا کوم دي؟ میزان المنطق او تهذیب المنطق. میزان المنطق دا بدیع المیزان متن دی. په دې میزان المنطق باندې بدیع المیزان کړی دا په شرحه جوړه کړې ده او په تهذیب المنطق باندې شرح تهذیب جوړ کړی. دا د رسالو تهذیب چې دی شرح تهذیب ورته موږ وایو. دا د میزان تهذیب المنطق شرحه ده. او بیا په دې یو څو کتابونه جوړ شوي دي په تهذیب المنطق باندې. ډېر اعلی متن دی. یو په شرح تهذیب والا د رسالو تهذیب جوړ کړی. په هغې کې څه لږې مسلې راغستې دي، څه کمود ته شوی دی. نو کومې خبرې چې د تهذیب شرح تهذیب نه پاتې شي دي په تهذیب المنطق کې د هغې لپاره بیا ملا جلال بله شرحه کړل. هغې ته شرحه د ملا جلال وایي.
مولا جلال چې بیا شرح کړل او د مولا جلال نه چې کومې خبرې پکې پاتې شي نو هغه بیا سید زاهد هروي صاحب چې میرزاهد جوړ کړی دې ته وکې میرزا وایي یو لوی میرزا دی بیا لوی میرزا امور عامه دی هغه هم د میرزاهد صاحب کتاب دې ته میرزایان وایي یو میرزاهد دی دا وړوکی میرزا دی بیا میرزا قطبي پې هم جوړه شوې ده هغه هم وړوکی میرزا دی او بیا پې سید زاهد هروي صاحب لوی میرزا جوړ کړی دی هغې ته فن د امور عامه وایي د امور عامه بحث دی هغې کې مختلفې مسلې دي د کلام مسلې پکې هم شته د حکمت مسلې پکې هم شته د عقایدو مسلې پکې هم شته نو هغه پې بیا امور عامه جوړ کړی دی دغې ته لوی میرزا د دې ټولو منبع متن اصل چې دی د دې وړو میرزاګانو دا میزان المنطق تهذیب المنطق دی میزان تهذیب المنطق ابتدا د علم منطق چې څوک کوي او په صحیح طریقه منطق وایي نو دغه مجموع المنطق د ابتدا نه وایي د صغرا نه شروع کړي هغې کې دا کتابونه دي صغرا وسطا کبرا درې دا د فارسۍ دي بیا پکې د عربۍ هم درې کتابونه دي په عربۍ باندې متون جوړ شي میزان المنطق او تهذیب المنطق او عیسی ووجي دا درې پکې په عربۍ دي نو ټول شپږ کتابونه دي د مجموع المنطق شپږ متون دا شپږ متون چې د ابتدا نه یو طالب وایي په صحیح طریقه په ترتیب یې وایي د صغرا نه شروع کړي او ټول خلاص کړي نو دې کې منطق مجموع المنطق ورته ځکه وایي چې ټولې مسلې د منطق یا صراحتاً یا ضمناً یا اشارتاً پکې شته د سړي نه مکمل منطقي بیا جوړېږي اوس دې وخت کې مصیبت دا دی چې طالبان دا ټول مجموع المنطق نه وایي هغه صغرا کبرا وسطا خو د سره دې لرې کړي په دې کې د افغانستان طالبان بیا یو ساغوجي وایي هغه تهذیب المنطق او میزان المنطق پکې پرېږدي دا ټول ویل غواړي او دای بیا شروع دی ګورئ په صغرا په کبرا په وسطا شروع نه دي شي په ساغوجی باندې بیا میر سید سند صاحب میر جوړ کړی دا د ساغوجی شرح ده اهمه شرح ده او میر دومره ښکلی کتاب دی چې څومره یعنې د بحث تصورات او بحث تصدیقات پکې ټول شته او دلایل منطقي چې قیاس ورته وایي حجت ورته وایي دا د قیاس څومره اقسام چې دي دا میر سید سند صاحب په بحث د قیاس کې ذکر کړي دا ډېر اهمه شرح ده او د ساغوجی شرح ده بیا په دې نورو کتابونو باندې په میزان المنطق باندې شرح بدیل میزان جوړ شوی او بدیل میزان ته پخوا زموږ استادانو وایي دا چوټه قاضي دی لکه قاضي چې ګران کتاب دی نو دغسې د قاضي په مقابله کې بدیل میزان هم دغسې ګران کتاب دی چوټه غوندې قاضي دی وړوکی قاضي دی او په تهذیب المنطق باندې ډېر شروع دي اوله شرح په شرح تهذیب دی چې د هغه نه څه خبرې پاتې شي بیا مولا جلال چې بله شرح کړل هغې ته مولا جلال وایي او د هغه نه چې څه خبرې پاتې شي دي د مولا جلال نه هغه چې زاهد هروي په میرزاهد کې کړي دي میرزاهد ته حاشیة الحاشیه وایي شرح الشرح ده او دا وړوکی میرزا دی بیا په بحث د علم کې نشر تهذیب بحث علم ته لږه ونې اشاره کړله لیکن مرزا قطبي پې بیا مکمله تفصیل کړلی په بحث علم باندې مرزا قطبي صرف په بحث د علم کې لګېدلی ده د علم مکمله مسله یې ذکر کړله او د علم اقسام یې ښودلي
او امور عامه چې دا بیا لوی مرزا دی هغه داسې جامع کتاب دی په هغې کې د هر فن مسله شته د حکمت مسلې پکې هم شته د منطق پکې هم شته د عقایدو پکې هم شته ځکه ورته امور عامه وایي د امور عامه پکې ځانه مستقل فن دی دا بدیل میزان چې دی دا د میزان المنطق شرحه ده مقصد مې دا اوس د بسم الله نه او د بسم الله نه وروسته حمد ذکر کړل دا خدات د مصنفین دی چې ابتدا د کتابونو کوي په تسمیه او حمد او صلات باندې کوي نو هر کتاب مصنف چې وي دا په یو څو حصو باندې مشتملي او د کتاب مصنف یو څو اجزای نو اول جز د کتاب دویم جز د کتاب دریم جز د کتاب څلورم جز د کتاب نو هر کتاب مصنف چې وي دا په څلورو اجزاو مشتملي او هر مصنف چې یو فن کې یو کتاب کوي نو دې کې دا څلور اجزا راوړي اول جز د کتاب چې وي دا خطبه او دویم جز د کتاب چې وي دا دیباچی نمونه یې دا دی او دریم جز د کتاب چې وي مقدمه نه مقدمه یا صراحتاً ذکر کی یا ضمناً ذکر کی د دریم جز د کتاب مقدمه او یا مقدمه العلم یا مقدمه الكتاب یا دواړه صراحتاً یو ضمناً پکې بل ته اشاره دا دریم جز د کتاب چې وي مقدمه او څلورم جز د کتاب مقاصد د فن او د علمي اوس دا اول جز د کتاب چې وي د مصنف کتاب ورې خان دا دی باچی او په دې باچه کې مصنفین څه بیان اول جز د کتاب خطبه په خطبه کې مصنفین څه ذکر کوي بسم الله او حمد او صلات په دې خطبه کې چې اول جز د کتاب دی دا به مشتملي په دې کې مبحوث شي درې څیزونه پکې ذکر کوي په اول جز د کتاب کې خطبه کې تسمیه او حمد او صلات دا ولی د دې څه فائدې اشتمال لکتاب علی البرکت دا کتاب د اول حالت نه مشتمل شي په برکت باندې خدای په دې کتاب کې برکت وکړي او د برکت ثمره او فائدې څخه کتاب مصنف چې دا په خلکو کې مروج شي او خلک بیا لولي د مصنف ثواب ډیریږي فائدې خلک کوي دا اول جز د کتاب خطبه او دا به مشتمل په بسم الله او په حمد او په صلات او دا درې واړه چې ذکر کیږي دا سبب د برکت کتاب د اول الوهلت په کتاب کې الله تبارک وتعالى په سبب د ذکر د امور ثلاثه سره برکت پیدا کړي او کتاب منتفع به جوړیږي مرتبه علیه د فائدې او د درس او د تدریس جوړ شي ځکه چې په ذکر د امور ثلاثه سره په اول کتاب درې امور حاصل شي او دا سبب د برکت کتاب یو موافقت د کتاب الله سره راشي د موافقت د داب السلف سره راشي بل عمل بالحدیثین راشي چې وارد دي په شان د بسم الله او د حمد دی اول کتاب کې چې د بسم الله راوړي په دې خطبه کې او بیا په حمد راوړي او په درېمه درجه کې بیا صلات ذکر دا کتاب یو موافق شي د کتاب الله سره په کتاب د الله تعالی کې چې قرآن دی او کوم د قرآن ترتیب دی
یو ترتیب د نزول له یو ترتیب د تلاوت ته نه. په ترتیب د تلاوت کې چې کوم دی په اول کې خلکو بسم الله او حمد ذکر کړي. نو دا کتاب دغه کتاب الله سره موافق شي. یو دېمې کتاب موافق شي د داب السلف سره. داب د سلف الصالحین هم دا د پخوانو مصنفینو چې دوی خپل کتابونه تصنیف د کتابونو به یې کو د په اول کتاب کې به بسم الله او حمد راوړو. دیم به دا کتاب موافق شي د کتابونو د سلفو سره. او بل به عمل راشي په دریو احادیثو باندې. یو حدیث وارد شعر په باره د بسم الله کې، بل په باره د حمد کې، بل په باره د صلات. بسم الله په باره کې دا حدیث راغلی: کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بسم الله فهو ابتر. هر امر ذی بال یو نوی کاری خاوند د رفعت او د عظمت وي، نو د هغه په اول کې بسم الله راوړئ. فلیبدأ بسم الله. شروع دې وکړئ شي په اسم د الله سره. او که دا شروع په اسم د الله سره ونه شي د بسم الله سره، نو دا کتاب به د عمل به ابتر شي. ابتر وی لنډي بوچي ته لکه د څاوري نه چې وږ پرې کې لکۍ چې پرې کې نا په سترګو ښه نه ښکاري، مرتبتون علیه د فایدې نه وي. دغسې دا کتاب به بې فایدې شي، د ابتر سره به مشابهت ولري. د دې حدیث نه معلومیږي چې په اول کتابونو کې بسم الله راوړي. دویم په باره د حمد کې هم حدیث راغلی: کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بحمد الله فهو ابتر. هر امر ذی بال چې شروع نه کړی شي په دې کې په حمد د الله سره، فهو ابتر من کل نفع. دی به قطع کړی شي د هرې فایدې. دې چې په اول کتاب کې بسم الله او حمد راوړي، نو دیم به موافقت د دې دواړو حدیثینو سره وکړي، په دې دواړو حدیثینو به عمل راشي. دا هم سبب د برکت د کتاب دی. او بل با چې هم صلات راوړي، په عمل به په حدیث صلات هم راشي. په صلات په باره کې هم حدیث راغلی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي: کل امر ذی بال لا یبدأ فیه بالصلاة فهو اقطع. هر امر ذی بال چې نه کار شروع کوي او دا شروع نه کوي په صلات سره، نو فهو اقطع. دی به اقطع وي، ان قطع کړی شی به د فایدې نه، بیا په فایده نه وي مرتب. نو په دې خطبو کې چې دا درې امور دوی راوړي، او خطبه په درې امورو مشتمله ګرځي: په تسمیه او په حمد او په صلات باندې. دا د دقې دپاره چې کتاب کې برکت پیدا شي. او دا برکت د څه وجې نه پیدا کېږي؟ یو موافقت راشي د کتاب الله سره، بل موافقت راشي د داب السلف سره، او بل عمل په درې واړو حدیثو وشي. دا سبب د برکت د کتاب شي. د دې وجې نه خطبو کې به دوی دا درې څیزونه ذکر کوي. بیا دویم جز د کتاب چې وي هغه د باچای. په دې باچه کې مصنفین څه ذکر کوي؟ لکه ته دې ځای پورې په دې بدیل میزان کې زیاتې خبرې نه کوم، ځکه به دې ډېر وخت لګي. بیا غټې غټې خبرې درته کوم. د بسم الله الرحمن الرحیم نه وروسته الحمدلله الذي نور قلوبنا ته اما بعد پورې دا خطبه وه. او په دې خطبه کې د درې څیزونه ذکر: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذي نور قلوبنا. دا ذکر کړه ته دې ځای پورې چې والصلاة والصلاة على نبينا محمد المخصوص بأكمل التحيات. اما بعد پورې د صلات ذکر. نو درې څیزونه په خطبه کې راوړو.
چې سبب د برکت د کتاب شي د اول الوهلت د اما بعد نه وروسته دې باچه شروع شو او دې د باچه کې داد د مصنفینو دار دي څه بیانوي یو باعث د تصنیف فی الفن چې په دې فن المنطق کې دا کتاب وکړو او متن یې وکړو تهذیب المنطق میزان المنطق او په نورو فنونو کې پرېښوده نو ترجیح د فن بیانوي په دې فن المنطق کې ولې د کتاب متن وکړو په بل فن کې ونه نو که کتاب متنی نو باعث د تصنیف فی الفن به بیانوي او که کتاب شرح وي نو بیا به دوه خبرې ذکر کوي یو باعث د تصنیف فی الفن بل باعث د تصنیف علی المتن المخصوص په دې فن د منطق کې ولې دا کتاب جوړ کړ او بیا په منطق کې شرح د خاص متن وکړه چې هغه میزان المنطق دو باعث و بیانوي په شرح کې یو باعث د تصنیف الفن او بل باعث د تصنیف د شرح علی المتن المخصوص دا په دې باچه کې بیان او دفر ترجیح بلا مرجح وکړي په دې فن د منطق کې ولې د کتابو کو بیا په منطق کې ډېر متونو د دې تهذیب المنطق شرح ولې وکړه دا باعث به بیانوي او اعتراض د ترجیح بلا مرجح به دفع کوي چې دا ترجیح بلا مرجح د معترض وي چې په نورو فنونو کې نه کول او په دې کې وکړه خو مرجح څه دی ترجیح بلا مرجح خو ناروا نو دغه مرجح به بیان زم په دې باچه کې دغه خبره به هم بیانېږي هغه څه د دې مصنف نوم او نوم د پلار د مصنف په بیانېږي اوس هغه فن المنطق کې چې دا شرح کړله د هغې باعث به ښیي لکه دغه ځای کې وښوول قد اتفقت الاراء على ان حکمت ذي الجلال في ایجاد العقلاء هي معرفة الذات والصفات بالاستدلال عليها بالآثار والآيات دا باعث د شرح فی الفن دی بیا باعث د شرح علی المتن المخصوص دغه دی کې بیانې په دې خطبه کې په دې باچه کې هغه دا دی ولما كان المختصر المسمى بميزان المنطق المشتمل على غرر الفرائض دا اول بحث دې باچې دی دې مبحوث دې باچې بچي مصنف بخپل نوم او نوم د پلار د مصنف خدا کله کله بعضې خلک ذکر کوي او بعضې نه ذکر کوي خو په اکثرو دې باچو کې مصنف خپل نوم او د خپل پلار نوم هم ذکر کوي نو دې باچه په دغه ځای ختم شي درېیم بحث چې دی د مقدمې وي نو مقدمه یا صراحتاً ذکر کوي یا ضمناً ذکر کوي او د مقدمه ضمناً ذکر کړې ده هغه د دې عبارت نه شروع ده چې العلم بالنسبة إلينا إما تصور فقط او تصور معه حكم ويقال له التصديق دا بحث د مقدمې دی خو ضمناً ذکر کړل دا مقدمه دریم بحثي د مباحثو د کتاب او دا مقدمه په دوه قسمه را یو مقدمه د علم ده او بله مقدمه د کتاب ده نو کله کله مصنفین داسې چلو کې چې مقدمه د کتاب ذکر کی صراحتاً او مقدمه د علم سره ضمناً ذکر کی دوه کا کار کړل د په دې مقدمه کې اثبات ته احتیاج ال المنطق کړل
منطق محتاج له د علوم ثابت کړی او دا بیا په مقدمات ثلاثه سره اثبات احتیاج للمنطق درې مقدمې خېدي. اول تقسیم د علم تصور او تصدیق ته، او دویم مقدمه تقسیم د تصور او تصدیق بدیهی او نظری، او درېمې بیا تعریف د نظر او د فکر کړی. او په نظر او فکر کې خطائی راځي لابودی د قانون عاصمه وهو المنطق، داغه مقدمه د کتاب ده چې ثابتې په دې مقدمه د کتاب کې اثبات احتیاج للمنطق، او په ضمن د اثبات احتیاج للمنطق کې دا مقدمه د کتاب ده. دا اثبات احتیاج للمنطق بیا په درې مقدمو ثابتې، او درېمه مقدمه تعریف د نظر دی، او په نظر کې خطائی راځي فلا بد من قانون عاصم وهو المنطق. ودا مقدمه د کتاب ده، او په ضمن د مقدمه د کتاب کې اشاره د مقدمه د علم ته، مقدمه د علم تعریف د علم، موضوع د علم، غایه د علم. دا بیا ضرورت په خپل ځای ویل. دا دریم مبحوث د مباحث د کتاب نه دی، بحث د مقدمه، او له دې بحث د مقدمې نه وروسته څلورم بحث کې بیا مقاصد د فن او د کتابي، او مباحث د فن د منطق او د کتابونو د منطق هغه روان دي. چې منطق کې بحث کوي د دوه چیزونو نه کوي، یو د موصل تصوری نه او بل د موصل تصدیقی نه. دا موصل تصوری او تصدیقی موضوع د علم ده، د منطق ته په هر علم کې بحث احوال د موضوع نه کی، او موضوع د منطق موصل تصوری او تصدیقی دی. او د دې موصل تصوری دوی څه ته وایي، موصل تصدیقی څه ته وایي. اصلي مقصود په منطق کې معرفت ته مجهولین دی، یو معرفت ته مجهول تصوری او بل معرفت ته مجهول تصدیقی. معرفت ته مجهول تصوری کېږي په معرف سره، او معرفت ته مجهول تصدیقی کېږي په حجت سره، په دلیل سره. دا معرفت ته مجهول تصوری کېږي په معرف سره، نو یو مقصود معرف وګرځي. د معرف بیا څلور اقسام دي: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. او د موصل تصدیقی دو قسمه دي. موصل تصدیقی دی دلیل ته وایي، حجت ته وایي، او دا حجت او دلیل چې دا جوړیږي د قضایاو نه، او د قضایاو حملیو نه چې جوړي هغې ته قیاس اقترانی او دلیل اقترانی وایي، او د قضایاو شرطیو نه چې جوړي هغې ته موصل دغه وایي، قیاس وایي، او حجت ورته وایي، او دلیل ورته وایي. نو اصلي مقصود په علم منطق کې مبحوث موصل تصوری او تصدیقی، او دا مقاصد د دې فن دي ځکه موضوع د دې فن ده. او د موصل تصوری څلور اقسام دي: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. او د موصل تصدیقی دوه قسمه دي، هغې ته حجت وایي. قیاس اقترانی چې جوړیږي د حملیاتو نه، او قیاس استثنایی چې جوړیږي د شرطیاتو نه. دغه مقاصد دي. و اصلي مقاصد دا دوه دي: موصل تصوری او تصدیقی. خو د موصل تصوری څلور اقسام دي، او د موصل تصدیقی دوه قسمه دي. و دې ته بیا څه مبادیم دي، موقوف علیه د مقصود. معرف جوړیږي د کلیات خمسو نه، نو بحث د کلیاتو به مخکې راوړي. د کلیاتو بحث چې خلاص شي بیا به د معرف بحث کوي، ځکه معرف جوړیږي د کلیات خمسو نه، موصل تصوری جوړیږي د کلیات خمسو. او موصل تصدیقی چې حجت ورته وایي، قیاس ورته وایي، جوړیږي د قضایاو، یا د قضایاو حملیو نه لکه قیاس اقترانی شو، یا د قضایاو شرطیو نه لکه قیاس استثنایی شو. نو دا مبادی د مقصود دي. مقصود په منطق کې دا دوه چیزونه دي:
موصل تصوري چې څلور اقسام دي. موصل تصوري ورته وایي، معرف ورته وایي، تعریف ورته وایي او څلور اقسام دي. خو دغه څلور اقسام د معرف چې جوړېږي د کلیات خمسه نه جوړېږي. کلیات خمسه موقوف علیه او موقوف علیه د مقصود په حکم د مقصود کې، او موصل تصدیقیه حجت چې جوړېږي دا د قضایاو نه جوړېږي. نو قضایاو ته مبادی تصدیقیه وایي. مبادی د موصل تصدیقي. نو په منطق کې څلور مباحث شو، دو اصلي شو او دو موقوف علیه د مقصود. اصلي پکې معرف او حجت، خو معرف موقوف دی په کلیات خمسه او حجت موقوف دی په قضایاو. نو ټول څلور شو، دو مقصود شو، دو موقوف علیه د مقصود شو. او دا به بیانېږي په څلورم بحث کې چې هغه بحث د مقاصد د فن او د کتاب دی. بس په دې به کتاب ختمېږي. نو دا ضمني اشارې مې ورته وکړې، بیا به تفصیل په خپل ځای باندې کوو. نو دې کتاب بلکې د هر کتاب د منطق د هغې څلور اجزا: خطبه او دیباچه او مقدمه او مقاصد د فن او د کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة المعقولات. دا بس تباره ټکو ټکو خبره کو. نو ډېرې پکې نه کوو چې کومې غرضي خبرې دي د ځای سره دا لفظ د بمعرفة المعقولات راغلی. معرفت او علم دې کې فرق پکار دی. د معرفت ویل دي او بعلم المعقولات نور قلوبنا بعلم المعقولات. د علم په ځای معرفت ته کېږي. بل دا معقولات جمع د معقول ده. معقول څه ته وایي؟ د معقول یو لغوي معنا ده، یو اصطلاحي معنا ده. خبره د عقل له عقل په څو معنو راځي. یا وروسته وزین عقولنا، عقول جمع د عقل، عقل په څو معنو راځي. وروسته د کلیاتو د جزیاتو خبره ده. کلي څه ته وایي، جزي څه ته وایي، د کلي څو اقسام دي، د جزي څو اقسام دي. دا خبرې به په سبا کې خیري بیا کوو.